حاجی نوی سبق دا وکړي اوس دې ځنه منطق ته ضرورت ثابتې چې منطق ته ضرورت ده او به پکې تعریف د منطق بکې موضوع د منطق بیانې غرض د منطق بکې بیانې مولوی صاحب منطق ته ضرورت ولې دې ناغې ته توجه وکړي منطق ته ضرورت څه کړي چې موږ ته دا خبره معلومه شوله چې نظر او فکر سره مجهولات معلومیږي نظر او فکر سره مجهولات معلومیږي لیکل باندې کې ته وکړه خالي نظر او فکر سره مجهولات معلومیږي اوس مونږ ګورو چې عقلا دي کا ارباب النظر خلق دي نظر والا یو نظر او فکر وکي یو شان نتیجه روباسي نور رپاتيږي هغه نظر او فکر وکي بل شان نتیجه روباسي ان کې دواړه عقلان دي دواړو نظر او فکر وچلاو امور معلومات ته ترتیب ورکو یو نتیجه رويستله بل امور معلومات ته ترتیب ورکو بل نتیجه رويسته دواړو داسې نتیجه رويسته دواړه چې هغه یو بل مینس کې تناقض دی پته ولګي چې دې دواړو کې یو خامخا غلط دی لکه مثال به تاسو ته وکړي یو ارباب النظر وی عالم حدث دی حدث او دویم وی چې نه عالم قدیم دی څوک شو عالم حدث ته مطلب دا لري چې یو وخت براشي دا ختميږي نور پیدا شو ختميږي با او څوک وی چې قدیم دی غي وی چې نه مخ کې نه مو بهبم وي وسم دی غړو دی داوا کې ضد تضاد دی په دې داوا کې یو په نظر او فکر سره ثابتې وي ځکه انه متغیر وكل متغیر حادث فالعالم حادث بل څه وي ویل انه مستغنن المؤثر ويعلم قدیم ذکر چې دې کې دا مؤثر نه مستغنی دی بے پروا دی د مؤثر نه وكل ما هذا شان وكم شیم چې د مؤثر نه مستغنی فهو قدیم ونه قدیم نو عالم هم څه شو قدیم شو نو څو ګوري یو قسم نظر او فکر وچلولو عقلان خلق دي او ثابت کړل چې عالم حادث دی حادث دی بل مو چلولو هغه دا ثابت کړل چې عالم قدیم دی او عالم قدیم کېدل یا عالم حادث کېدل دا ډول خپل مس کې تضاد دي نو یقیني خبره ده تا منی دا کتاب ولوي شک نه کوم چې ته ګمان کې صرف ته یقین کې چې دوړو کې یو خامخا غلط دی ده کنه نه پته ولګېدل چې لکه هر نظر او فکر هم صحیح نه اوس به موږ څنګه بجنو چې د پلانې نظر او فکر صحیح دی او پلانې نظر او فکر صحیح نه دی دا په منطق باندې بجنو وای شلې به خبره تاسو مال دی فصل کې څه بیان ضرورت منطق بیان حاجت منطق منطق ته ولې حاجت دی هغه طریقه تاسو ته کتاب الخپل بیان کړی دا څنګه مولوی سي موږ ګورو چې خلق دی مجهول شي د معلوماتو لپاره ترتیب ورکي امور معلومه وته عقلان خلق دی هغه یو نتیجه روباسي بل عقلان خلق دی هغه امور معلومات ته ترتیب ورکي هغه بل نتیجه روباسي او دواړو نتیجو مینس کې ضد تضاد وي نو یقیني خبره دی یو بګي غلطه ده الان کې نظر او فکر یوم کړی دی نظر او فکر بلم کړی دی نو که هر نظر او فکر صحیح وي په کار چې دواړه صحیح وي خو دواړه خو نه صحیح کېدل هغه دوه متضاد خو جمع کېدل نشي یو خامخا غلط دی اوس کم غلط دی کم صحیح دی دا به چا سره معلومه ده به دې معلومه چې د چا نظر او فکر صحیح دی د چا غلط دی او دا نظر او فکر د چا صحیح کېدل د چا غلط کېدل دا به چا ځکه منطق سره نه ځکه منطق ته حاجت دی او ته ګورئ ایاک وان تظن خاص تا ته مدا خبره چې ځان د دې ګمان نه بچ ک چې ان کل ترتیب یکون ثوابا چې هر ترتیب دی دا حق وی موصل الى علم صحیح او دا دې سړی رسي علم صحیح ته دا څنګه ده کیف دا به څنګه صحیح شي ولو کان الامر كذلك کچې دا خبرم دغه شان وي چې هر ترتیب هر نظر او فکر صحیح شي نو ما وقال اختلافو اختلاف بنوي واقع شوی او تناقض بنوي واقع شوی بین ارباب النظر ارباب النظر ترمنځ مع انه قد وقع سرد دین ارباب النظر ترمنځ اختلاف واقع شوی دی فمن قائل يقول بعض قائلین اغدا خبره کوي چې العالم حادث عالم حادث دی ويستدل بقوله وبدي خپل قول من دلیل نسی العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث دیو دا ثابت کړ چې عالم حادث دی ومن زائم يزعم ابازي ګمان کوونکو نه ګمان کوي چې ان العالم چې عالم چې قدیم دی غیر مسبوق بالعدم او دا مسبوق بالعدم نه دی مسبوق بالعدم معنی پیږي یعنی سبقت د عدم په نه دی شوی چې مخکې نو او سره پیدا شوی دا څنګه ده قدیم هغه ته ویل کېږي چې مخکې مو اوس رستمي
مسبوق بالعدم حدث ته وي حادث ته مسبوق یعنی چې دې شماني مخ کې عدم په مخ کې شوی او یعنی مخ کې نو وسره پیدا شوی دا وی علم قدیم دی غیر مسبوق بالعدم مسبوق بالعدم نه دی ويبرهن عليه وديو دليل قائمي بدي خپل دوامانه بقولي بدي خپل قول سره چې العالم مستغن المؤثر علم دا مؤثر نه مستغني دي وكل ما هذا شانه او دا چام چې دغه شان وي فهو قديم بي ولا اظنك شاكا ثبتا ګمان نکوم چې تب شک کې فی ان احد الفكرين صحيح بدي خبره کې چې بدي دو فکرونه کې یو فکر صحیح دی ولا خر فاسد غلط او دوم فاسد دی او غلط دی طبعا شک نکوم تب یقین کې چې یو غلط دی غمغه یو صحیح دی واذا كان قد وقع الغلط في فكر العقلاء هر کله چې دا خبره ثابته شوله یعنی كم زماني ولا اظنك شاكا في ان احد الفكرين صحيح حقا او اذا تمن دا ګمان نکوم اواز درځي کنه دا ګمان درمانو اذا نکوم چې ته بداوي چې دواړو کې یعنی ګمان تمن زدا نکوم چې ته بتش ګمان کې یو به کې غلط دی بلکې ته یقین ده انت یقین کې چې یو غلط دی اگر کې دواړو څه کې چې به تضاد دي دواړو غلط دي نه شي وګوره تاسو دا اوس د منطق کار دی ولا اظن کذ بتا ګمان نکوم شاکن چې تب شکی په دې خبره کې چې ان هذا الفكر صحیح حق چې په دو فکرونو کې یو صحیح دی حق دی ولا خر فاسد غلط نو بل بګي فاسد او غلط دی تا باندې دا ګمان نکوم چې تب شک کې بلکې شک نه ته یقین کې یقین چې یو غلط یو به صحیح واذا كان قد وقع الغلط في فكر العقلاء هر کله چې واقع ده غلطي په فکر د عقلاء کې فولما من ذلك دین معلومه شولا چې ان الفطره الانسانيه فطرت انسانی چې غیر کافیه دا کافی نه دی په تمیز الخطا من الصواب چې هغه د خطا تمیز کې د حق نه ثواب نه او امتیاز القشر عن اللباب او فطرت انسانی کافی نه دی چې هغه جدا کی پوسته کې د مغز نه دا نشي کولای چې نشي سبق فجاءت الحاجه في ذلك الى قانون یو قانون ته ضرورت دي چې موږ تداخل پلانې فکر صحیح او پلانې غلط دي یو قانون ته ضرورت دي او قانون نه دی مگر منطق دی ښا قانون تاسو به قطبی کې به ویلي ځینې کسانو قانون په مرقه شرط عجیب کې مشتقه مستر الكتاب ته ویل کېږي کتاب دلګره یو کې اخیره زرا ورسې کېږي ته مستر الكتاب اصطلاحي تربی قطبی کې کړه دی قاعده کلیه تنطبق على جميع جزئیاته وګورئ یو قانون ته ضرورت دی عاصمین چې سړی بچ کی ان الخطا د خطا نه په فکر په فکر کې یبین فيه داسې قانون چې بیان شوی باغی کې طرق اکتساب المجهولات داسې یو قانون ته ضرورت دی چې هغه کې بیان د دې خبرې شوی چې طریقې به کې بیان شوی د مجهولات او کسب کولو ان المعلومات د معلوماتونه وهذا القانون والمنطق دا قانون منطق دی او میزان دی منطق متوي علم میزان متوي لکی اوس برو ګوري منطق ته منطق ولې وی لغوي معنی خبره کوي منطق یا مصدر دی مصدر میمی آیا اسم ضرب صيغه لك زید نطق او یا نطق مصدر میمی دی بهرحال منطق ته منطق زکوي چې دی اثر دی په نطق کې نطق ظاهری کې دی او نطق باطینی کې دی نطق ظاهری کې څه کم سره چې منطقي خبرو کې تکړه کم جنی نه تکړه نطق باطینی څه مطلب څوک چې منطقي هغه دی یو شی جنس پیجنې دی یو شی نوع پیجنې دی یو شی فصل پیجنې ناغه اوس ترتیب معلومات ته صحیح ورکول شي چې اول بجنس کې دی به نوع کې دی به فصل کې دی طریقه ول ورزي هغه به دې معنی مجهول شامل مول شي دا نطق باطینی دی کا نطق ظاهری مطلب عام خبرو کې تکړه منطقي سری څه خبرې نه شي کوله او نطق باطینی کې متکړه یو مجهولات بڅنګ معلومه غي طریقه ول ورزي په خلاف دا کس معنی چې دی علم شریف نه محروم وي کتاب ولې لګي اما تسمیته بالمنطق هر چی نوم د دې په منطق سره دی فلتاثیری فی النطق ظاهری ذکر دې تاثیر دی په نطق ظاهری کې نطق ظاهری سره ان تکلم کې اذ العارف به ذکر څوک چې په منطق معنی بوې یقوا علی التکلم دا قوی په تکلم کې بما فاغ خلق معنی دا خلق په مقابله کې قوی لا یقوا علیه جاهلو چاغه معنی جاهل نه قوی کا جاهل خبر نشي کوله وکذا فی النطق الباطنی کې
قوت پیدا کوي ان الادراکا یعنی مجهولات معلومولو کې لأن المنطقي چې يعرف حقائق الاشياء دا د اشیاء او حقائق پیژني او يعلم اجناسها او اجناس د اشیاء پیژني چې د شي جنس سره او فصولا فصلونه پیژني او انواع پیژني ولوازم لوازم پیژني وخواص خواص پیژني بخلاف الغافل عن هذا العلم الشريف بخلاف دا کس چې غافل وي د علم شریف نه. واما تسميته بالميزان دا خو مې خبرې دی پیږي کنه. اوس منطق ته میزان ولي وي میزان ورته ځکه وي صحیح عقل او کمزور عقل په دې دلیل شي چې دا عقل صحیح دی دا فکر او نظر صحیح دی دا فکر او نظر او دا عقل کمزور دی تله دا عقل تللو لپاره. اما تسمیه ور چینوم دی بالمیزان دی فلانه قسطاس للعقل دا قسطاس تله د عقل لپاره دا یوزن بالافکار الصحیحه وزن کیږي به دې معنی صحیح فکرونه او يعرف به او په جندل کیږي به دې سره نقصان او ما هغه نقصان په الافکار الفاسده دي چې په فاسد فکر کې موجود وي او اختلال ما هغه خلل نقصان په الانظار الکاسده چې په کوټه نظرونو کې موجود وي. ومن ثم يقال له العلم العالي دې ته علم عالم ویل کېږي. منطق د سم وای ځکه به دې سره د نور علوم لپاره اعلی ده اعلی کار ولا ور کوي صحیح وبد په پیژندل شي. دا وجه ده چې ویل کېږي د علم عالی لکونه آلتن ځکه دا اعلی ویلي جميع العلوم ټول علوم لپاره لا سیما خاص طور ما العلوم الحکمیه کوم شي حکمت علوم دی غیر لپاره منطق لوی اعلی ده. فائدہ علم ان ارسطو طالیس الحکیمه دې خبر ته وکړي تدوین د منطق بیانې چې دا څنګه دنیا تراله تاسو لک توجه کې لنډې وېما ارسطو معنی یو سړیو د نبی اسلام د زمانه نه د هجرت نه تقریبا 339 سال مخکې پیدا شوی هجرت نه مخکې یعنی د نبی اسلام د پیدایش نه 300 کال مخکې 339 کال د منطق ایجاد کړو د اسکندر رومي په حکم سره مدرسه جوړ کړې و خلک وراتله منطق لنډه چې ایجاد کړ دته معلم اول وای کا افلاطون په زمانه کې به چې کله دا وخت زمانه تیرېدله تقریبا په 380 هجری کې 380 هجری کې یعنی 600 کال پس به فارابي رااله هغه به دې منطق کې نور امخاسته کړلو ځکه قواعد کې مرګري کړو مطلب کوشش یې وکړو د علم نه نور ترقی ورکړه دته معلم ثانی وای او ارسطو ته معلم اول او فارابي ته معلم ثانی بل فارابي کتابونه ضایع شول ورته ولګېدل ټول ضایع شول کله ارڅ د وجه نه ضایع شوی په 423 کې وفات شوی دی داغه ابو علي سینا نوم دی دا سوچو دا په 339 کې وفات شوی دی دا فارابي 339 هجری کې خلکو دغه علاقه کوم خلکو هغه دا الزام په ابن علي سینا ابو علي سینا باندې ولګاو چې د فارابي کتابونه د سيزي دي هغه به و تختیدل همدان ته هغه کوم بچا هغه وزارت امر کړو هغه د منطق نوې ایجاد وکړو به دغه ابن ابو علي سینا اب 428 کې وفات شوی دی دغه معلم ثالث ته درې معلم ورسې وګورئ لکه علم بوي شان ارسطو طالیس شری الحکیم دون هذا العلم ادب 62 کال عمر کې وفات شوی او تاسو مل 339 کال قبل تقریبا قبل الهجری دا تیر شوی دی په امر د اسکندر رومي معنی ولی هذا دا وجد يلقب بالمعلم الاول د تلقب ملو شوی دی معلم اول د منطق والفارابي چې دی هذب هذا الفن دا فن کی تهذیب او خسته کړلو اول معلم الثاني دا معلم ثاني دی دا 80 کال کې تقریبا وفات شوی دی 80 کال عمر کې وبعد اذاعه كتب الفارابي وپس هغه نه چې ځای شول کتابونه د فارابي فصل او الشيخ ابو علي سینا ابو علي ابن سینا دب کی تفصیل وکړو بده باندې منطق کې فصل ولعلك علمت مما تلونا عليك في بيان الحاجه حد المنطق وتعريفه من انه علم بقوانين دې فصل کې مولوی صاحب دا منطق تعریف کوي تاسو لږ بر وګورئ لغوي معنی خو تیر شولا هغه وخت ویل چې منطق ته منطق یا اسم ضرب دی یا مصدر میمی دی او معنی د نطق ادا په نطق کی قوت پیدا کوي نطق باطنی یا په نطق ظاهری کې بهم دا خبر وکړه
چې منطق ته حاجت ولې پیښ شو دا خبر هم کړو منطق ته حاجت ده لکه ځینې فکرونه صحیح ځینې فکرونه غلطي دا موږ څنګه معلومو منطق به معلومو اوس د منطق تعریف سره راځي وسغه بیانو منطق تعریف د علم بقوانین تاسم مراعات او حزن عن الخطا فی الفکر کتاب کشتره په یو څو قوانین او قاعده باندې علم راتلل دا قاعده او قانون داسې قانون او قواعد دي چې دا غي څوک لحاظ وساتي نو خطا فکری نه به بچ کی څه قواعد دي څه قوانین دي پاغه باندې علم راتلل داسې قواعد او قوانین کڅوک دا غي لحاظ وساتي لحاظ به ساتي غالا لحاظ یو ساتلو خطا فکری نه بچ کیږي نه تعریف شو یګي په خطبه کې بل ان شاء الله به راشي کاږي کې یو قوانین لبس پورا قصه کوي دا یو ټکی ډیر ټیم په اړای کا ولعلک شاهد چې عالم ته د بدلګی دي مما داغ بیان نه تلون علیک چې موږ پتا باندې تلاوت کړلو سو فی بیان الحاجه حد المنطق وبيان حاجه حد منطق ته حد المنطق ده بیان د پر مفعول به دي وتعريفه وسادي تعريف واوري او که حد المنطق معنی تبکن و تعریفه به تعریف ته ضرورت ده من بیان کی تعریف سره انه علم بقوانین علم دې په یو څو قوانینو باندې تاسو مراعاتها چې بچکی لحاظ داغي لحاظ ساتل داغي مرات او فاعل له چې بچکی ذهن بچکی ان الخطا فی الفکر دا خطا نه چې کوم فکر کی هغه نه سره بچکی پوه شولې به دا خدا منطق تعریف خبره شو فصل موضوع كل علم به برو ګوري په دې فصل کې دې خبره بیان کوي چې مطلق موضوع تعریف کوي موضوع څه ته ویل کیږي موضوع مونږ یو کنه پلاني علم دا موضوع څه ته وایي او دې نمبر د منطق څه موضوع دا بیانې تاسو موضوع تعریف زده کوي انتهایی اهمه خبره موضوع خپل لغوي معنی د وسکلې شوی خودلې شوی اصطلاح کې موضوع چاته ویل کیږي موضوع څه شي نو په کوم علم کې چې د یو شي د وارث ذاتیو نه باس کیږي ازي ولا وارث به جنور سم موضوع لور شو وارث دغه کوي عرض په جنې عرض چې شي د حقیقت نه خارج وي او شي ترابي خرازي لکه زوحک ته وګره زوحک من خان درا خان د انسانان له تاسو په حقیقت کې نشته انسان حقیقت سره حیواني ناطق زوحک پکشتا نشتا کتابت پکشتا نشتا خو موږ تعارض کیږي کله کله موږ زوحک کم کو کله موږ کتابت هم کو دې تعارض ویل کیږي تعارض په دوه قسمه دي عوارض په دوه قسمه یو د ذاتی وی بلتا ارزي غریب عوارض ذاتیه او عوارض غریبه ورته ویل کیږي توجه ته وګورئ اور حشی کې لیکلي عوارض ذاتیو کې اول نمبر سره چې یو عارض عارش خپل معروض ده لکه زوحک دې زوحک دا عارض ده کنه او چا تعرض کی انسان ته انسان معروض شو یو عارض واستو کړي عارض عارش معروض ده بغیر د واسطې نه دا یو قسم دی عوارض ذاتیو کې اول قسم یو عارض عارش معروض ده بغیر د واسطې نه لکه تعجب چې تعجب دا رزقي انسان ته هیڅ واسطه پکې نشته انسان تعجب کوي تعجب ډیرو کې تعریف دیګا تعجب لري دی پوه شئ خبره مانی سمویل عوارض ذاتیو کې اول نمبر څوک دی چارز عارش معروض ته بغیر د واسطې نه مثال یې سره لکه تعجب چې رزقي انسان ته بغیر د واسطې دیو نمبر چارز عارشی معروض تا په واسطه د جزء معروض واسطه بکشتا کا عرض عارشی معروض تا په واسطه د جزء معروض لکه مثال په تور معنی حرکت عارض کی انسان تا حرکت چا عارض کی انسان تا په واسطه د جزء انسان د حیوان په واسطه سره حیوان چې حیوان د انسان جزء ده کنه انسان څه تعریف ده انسان څه تعریف دی حیواني ناطق نه حیوان به کې جز دی کنه دی ته چې شک څه لګوي یار ویګه به خبره حیواني ناطق دا حیوان د انسان جز دی کنه انسان ته چې حرکت راځي حیوانیت پکې ذکر راځي څه پکې دی حیوانیت دی نو حرکت عارض کیږي چاته انسان ته د چا په واسطه حیوان په واسطه او حیوان د انسان جز دی څنګه به وي چارز عارش خپل معروض ته په واسطه د جزء معروض سره ونه شي څه شو
دوا دریم نمبر چې عرض عارض شي معروض ته په واسطه د امر مساوي د معروض عرض عارض شي معروض ته په امر واسطه شته خو دا واسطه به مساوي د معروض سره لکه زهق انسان تعریض کیږي زهق عرض ده عرض کیږي معروض یې څوک دی انسان واسطه کې سره انسان کله خاندي کله چې تعجب وکیږي او تعجب متعجب او انسان د خپل منځ کې مساوات دوه منځ کې مساوات دي په نو شری خبره مانی دا غزان روا دي نشته دي په شری خبره مانی څو قسم شو دی وری ګوري اول نمبر مونږ ولې څه وکړو ځکه اورس پشپک قسم دي درې پکې ذاتي دي درې پکې غریبه دي په ذاتیو کې اول نمبر څوک دي چې عارض عارض شي معروض ته بغیر د واسطې نه دویم نمبر چې اداغي مثال څو لکه تعجب عارض کی انسان د بغیر د واسطې دویم عارض عارض شي معروض ته په واسطې د جزء معروض لکه حرکت عارض کی انسان ته په واسطې د حیوان سره او دریم نمبر چې عارض عارض شي معروض ته په واسطې د امر مساوي د معروض سره لکه زوی عارض کی انسان ته چا په واسطه سره تعجب ام متعجب او انسان دا خپل منځ کې مساوات نسبت دیغه نسبت تساوی دی څوک چې متعجب دی انسان دی څوک چې انسان دی هغه متعجب هم دی دا درې واړه ولني قسم دا وارث ذاتیونه دي ویږي وسوارث غریبو ته کې دي هم درې دي اول نمبر 4 عارض شي معروض تا په امر عام د معروض سره معروض نه یو شی عام وي دغه واسطه او تعریض کی لکه مثال ابیست حرکت راځي ابیست چاته سپین شتا واسطه د حیوان سره حیوان د ابیض نام دی تور خر حیوان دی خو ابیض نه دی خیرم ده کنه دی دریم نمبر یو شو کنه دویم چارز عارض شي معروض ته په واسطه د معروض امر اخص د معروض مخکې عام وکنه وس اخص لکه زهق عارض کیږي حیوان ته زهق د چا په واسطه سره انسان په واسطه انسان خاص دی حیوان عام دی څه شو دریم چاره عارض شي معروض ته په امر مباین د معروض سره معروض سره مباین وي هغه واسطه سره لکه سړی چې وب په لوح کې کی دی اور تلاندې بل کی وب خټ کیږي کنه دا خټ کیدل وب تعریض شو د چا په واسطه سره اور په واسطه سره اور وب خپل منځ کې تضاد دي مباین دي نو عارض خټ کیدل عارض شو معروض یې څوک دی وب تا په امر مباین په واسطه سره چې اور دی ټول څو شو شپږ به دغه کې ښه ټول شپږ شو درې هغه درې اول نمبر عارض عارض شي معروض څخه بغیر د واسطه نه لکه تعجب انسان ته دویم نمبر عارض عارض شي معروض ته په امر په جز د معروض سره په واسطه د جزء معروض سره لکه ځکه چې حیوان ته په واسطه د انسان ته حرکت انسان ته په واسطه د حیوان سره او دریم نمبر عارض عارض شي معروض ته په امر په جو په واسطه د امر مساوي د معروض سره لکه ځکه انسان ته رزقي په واسطه تعجب سره دا ولني درې وړ ذاتي دي به عرض عارض شي معروض ته په امر عام د معروض سره عرض عارض شي معروض ته په امر اخص د معروض سره او عرض عارض شي معروض ته په واسطه د امر مباین د معروض او نو دریو ته څو ذاتيات او د اخیرو دریو ته غریبه اوس راځي د موضوع تعریف اوري مطلق موضوع چاته ویل کی موضوع مليسه په کوم علم کې چې د یو شی د وارث ذاتیونه باس کیږي وارث ذاتیونه وارث ذاتیه هم پیژندل کړي وارث ذاتیونه چې باس کیږي دا غشه د علم لپاره موضوع دی ګوته ته وګورئ دا علم دی مثال پدې کې باس کیږي د دې شی د وارث ذاتیونه چې هغه مثال دی دا علم دا شی او دا ولا وارث ذاتیه نو په دې علم کې چې باس کېدل د دې وارث ذاتیونه د علم د بار په موضوع څو پیدا غشي وي وانه شلې لکه مثال سره ویو علم طب د کنه ډاکټر علم پدې کې باس کیږي د چانه د انسان د بدن دا وارث ذاتیونه چې انسان بدن ته وارث بیماری په کله راځي د انسان بدن سره عارض دیګه صحت ته کله راځي دینه باس کوي علم طب بدن انسان دا شی دی شی بدن انسان او بیماری راتل یا روغوای راتل دا وارث ذاتیه د بدن دی نو څوګر علم طب کې باس کیږي د غشي یعنی د انسان دا وارث ذاتیه ونه
چې هغه صحت او بیماری ده. نو بدن انسان دغه شی بد د علم د باره څه موضوع وي. غشي به وګوري بل مثال ته دا علم نحو ده. یو شی د کلمه او کلام هغه وارث ذاتیه د اجتناب معرب کړي اعراب به کړي راځي مبني به کړي منصرف به کړي غیر منصرف به کړي دا کسی ول راځي کړي. او په علم نحو کې موږ دغه نه باس کی معرب مبني منصرف غیر منصرف نه باس کیږي. او دا چا وارث دي د کلمه او د کلام. نو کلمه او کلام چې دغه شی دا د علم نحو لپاره موضوع شو. ځان نه کړو سبب وي د کم علم کې چې د یو شی د وارث ذاتیونه باس کیږي دغه شی بر علم لپاره موضوع وي. نه بیګي دا شی به موضوع یا د کوم شی وارث ذاتیونه چې په علم کې باس کیږي د علم لپاره باغ وارث ذاتیه نه شی به له موضوع وي. ورسې اوس راځي منطق موضوع تراشي. منطق مليسه معلومات تصوریه او معلومات تصدیقیه دا د منطق موضوع ده. څوک تاسو غوړي خپل بیانو. فصل موضوع كل علم موضوع هر علم چې دا ما هغه د يبحث فيه چې باس کی باغی کې ما موضوع د علم ما هغه شی دی شی یعنی بدن انسان يبحث فيه چې باس کیږي په دغه بدن انسان په دغه علم کې انا وارزه الذاتیه دغه شی یعنی د بدن انسان د وارث ذاتیونه اوارزه الذاتیه له هغه چې وارث ذاتی د بدن د لپاره مثال ک بدل انسان رواله لطب د طب د لپاره کلمه او کلام رواله علم النحو د لپاره. پوه شنه شولې په خبره موضوع تعریف باندې سره خلک سم نه پیږي چې موضوع تعریف اوس به پوه شولې کنه کم علم کې چې د یو شی د وارث ذاتیونه باس کیږي دغه شی چې د علم لپاره موضوع وي. کلمه او کلام شو بدن انسان شو فموضوع المنطق المعلومات التصوريه والتصديقيه لكن لا مطلقا من حيث ان موصله الى المجهول التصوري والتصديقي. فجوز د منطق موضوع سره مليسه بر وګوري معلومات تصوريه او معلومات تصدیقیه. کوم چې معلوم تصورات دي پاغه به مجهول معلومه مجهول تصور. کوم چې معلوم تصدیقات دي پاغه به مجهول تصدیق معلومه. د منطق موضوع څوک شول معلومات تصوریه او تصدیقیه. ولی ځکه منطق کې د معلومات تصوریه او معلومات تصدیقیه او د وارثونه باس کیږي چې کم موصل دی او کم نه دی موصل دینه باس کیږي کنه کم بتا حق ترسي حکم دی نو ترسي. معلومات تصوریه او د معلومات تصدیقیه چې کم وارث دي علم منطق کې راغی نه باس کیږي. نو معلومات تصوریه او تصدیقیه ولڅ شو موضوع شو. فموضوع المنطق هنا موضوع المنطق چې المعلومات التصوريه او تصديقيه ده لكن لا مطلقا غیر داسې نه تاسو څوک ته پوښتنه کې د منطق څه موضوع ده صرف دا باندې وي چې معلومات تصوريه او معلومات تصديقيه بلکې څه ورسره وي معلومات تصوريه معلومات تصديقيه د دې حیثیت نه چې مجهول ته ورسې دا ورسره وي مجهول تر سوال به کې شرط دی بل من حيث بلکې دې حیثیت نه انها موصله اذا برسون کې ویل المجهول التصوريه او مجهول التصديقي ته فائدہ علم ان لكل علم وصنعت به ورمني سبا تعریف د منطق مشو موضوع مشوره وزلت د غرض او غایې بیان کړي. غرض د منطق سره غرض پینځل خو ضروري دي کنه به د سړي ابس طلب چې کوم دی ابس دي غرض ونه پیژني. منطق څه غرض دی؟ منطق غرض دی چې ففکر او په حفظ الرای کې چې کوم خطا راځي هغه نه سړی بچي. سړی فکر کوي کنه ته امور معلومات او ترتیب ورګه فکر خو مزه کړي کنه امور معلومات او ترتیب ورکول مجهول به معلوم شي په دې کې کوم خطا راځي سړی دغه نه بچي. ای غرض او غایه ده. وګورئ فائدہ علم پوه شان لكل علم وصناعه غایه هر یو علم د پاره غایتن دیکھا در ان د پاره اسم دی او د لكل علم وصناعه دا ټول ورله خبر مقدم دیکھا اصبحت نه یو قانون ویلی کله چې اسم د ان یا د فاعل ناقصه او نکری او خبر ظرف په تقدیم د خبر به وجوبي دی خفي تقدیم د خبر وجوبي دی. علم ان لكل علم د هر علم وصناعه صنعت د پاره غایتن غایه ده وإلا غایه نشي لکان طلبه ابسا طلب به ابشي والجد فيه لغوا او کوشش په کې لغو شي. نو وس غایه د علم میزان چې را ال ثابت فی الفکر په فکر کې حق ته رسیدل او حفظ الرای په حفظ الرای کې حق ته رسیدل او حفظ الرای ان الخطأ
ان اغسل الميزان الاصابه في الفكر ففكر کې حق ته رسیدل یو وحفظ الرای عن الخطا او د رای حفاظت کول خطا نه کوم خطا کوم چې په نظر کې واقع کی